السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو شهنشاه فریدی یم د باړه ایجوکیشن سوسایټي د خدماتونه د بوړې په خوره باندې او سپیشلی په ډسټریکټ خیبر باندې هر یو کس دا معلوم دی چې هغه څومره خدمات دي څومره غریب طلبه ولغو مرسته یې کړې په د تعلیم په لړ کې موږ سره نوس مرګره د باړه ایجوکیشن سوسایټي سینیئر ممبر موجوده او سابقہ صدر یې پوتې شوی دی انجینیر حیات صاحب چې کوم موجوده اسسټنټ منیجر اف دبلیو او پاک آرمی سره د جاب کوي هغه سره خبرې ترې کوو شکریا حیات صاحب د وخت ورکولو اوله ته دا وایي چې د باړه ایجوکیشن سوسایټي د تاسو چې کله هغه آغاز کولو دغه ایم څو مقاصد دي ډیره مننه شاهین شاه فریدي زه تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو موږ ته ټایم راکړو د باړه ایجوکیشنل سوسایټي ضرورت سره پېښ شو دا موستلی چې کوم د خلک دا کوېشن کوي نو زه به دا وایم چې کله موږ آی ډي پی شو د 2005 نه ونیسه تر 2013 پورې په دا ایج کې کوم دی په دا ټایم کې د موږ سره کوم دی باړه ډیره زیاته افیکټوله هغه ایجوکیشنلی په هر لحاظ سره نو دې وجه چې کوم دی موږ دا محسوسه کړله چې د موږ کوم نوی جنریشن دی هغه د موږ مکمل چې کوم دی تبو کېږي ځکه چې موږ سره ډېر داسې اپرچونټي وو چې په هغه کې موږ چې کوم دی خپل سټوډنټ هغه فری اف کاسټ ایجوکیشن حاصلوای شو خو هغه ایجوکیشن چې کوم سیټونه وو هغه به چې کوم دی د موږ فضول تلل ځکه چې د موږ سټوډنټ به هغه خبر نه وو نو د دې وجه چې کوم دی د مختلفو یونیورسيټي چې کوم سټوډنټس دي کالجز کې به وو دا شونته چې کوم دی یونیورسيټیز کې به وو هغه په 14 اگست 2015 کې چې کوم دی په باغیناران باندې یو میټینګ کال کړلو په میټینګ کې چې کوم دی د باړه ایجوکیشنل سوسایټي بنیاد کې خو شو دغه مقصد یو چې موږ په سټوډنټ کې اویرنس ورولو او چې څومره یونیورسيټي تر اور پاکستان دی موږ دی کنه په هغه کې موږ د کم ریزرچ سیټ دی په هغه باندې موږ سټوډنټ چې کوم دی هغه انټر کو نو دغه مقصد دی په باړه ایجوکیشن سوسایټي خپل بنیاد چې کوم دی په 14 اگست 2015 کې خلو والحمدلله تر نن پورې چې کوم دی په 2022 پورې دا چلیږي باړه ایجوکیشنل سوسایټي چې کوم اکټیویټیز دی هغه نه ټول څومره بوډه ولا خلک دي ډسټریکټ خیبر ولا دي هغه انفارم دي پته دوی ته ځکه چې موږ هر کول دا کوشش وی چې په کالجز کې موږ فری اف کاسټ مور دین 100 چې کوم دی هغه د کالجز په تعاون سره صرف په بوډا کې نه بلکې پېښور کې هم هغه د دوه کولو د پورا فری انټر کوو دا شونته ډي آی ټي سیټونه چې مختلف انسټیټیوټ دي په باړه کې په هغه کې تقریبا اپ ټو 70 اپ ټو 80 پورې سټوډنټ چې کوم دی هر کول موږ فری اف کاسټ په هغه باندې ډي آی ټي کورسونه کوو نو د باړه ایجوکیشن سوسایټي مین مقصد چې کوم دی هغه هم دغه دی چې د موږ د بوډې هر یو سټوډنټ هر یو کس چې کوم دی هغه ایجوکیټډ شي درته وایي چې باړه ایجوکیشن سوسایټي چې په یو لوی تعداد کې کوم سټوډنټس دو سپانسر کوي او کوالټي ایجوکیشن دوله پرووایډ کوي د دومره فند کومه نه سرسي ډېر ښه کوېشن دی اکثر لا ویډ کې من دغه کوېشن کوي چې باړه ایجوکیشن سوسایټي چې کوم دی دا داسې ارګنایزیشن دی چې په دا کې موستلی سټوډنټ دي ولکه الحمدلله اوس د باړه ایجوکیشن سوسایټي چې څومره ممبر دي هغه پروفیشنل کسان دي په خو جابونو باندې دي هغه چې کم فنډینګ کوي هغه په خپل تھرو باندې کوي اصل کې چې کم کالجز او په ډي آی ټي کورسونو باندې کم سټوډنټ هغه انټر کوي هغه موست تعاون چې کم دی هغه مونږ سره د انسټیټیوټ ولوي د مونږ چې کم ممبر دي هغه وزټ کوي د هر کالجز هغه کا په پېښور کې دي کا په بوډا کې دي دا شونته دلته چې کم شارټ کورسز انسټیټیوټ دي هغه ته وزټ کوي هر یو ته وغونه چې کم دی ریکوست کوي چې د مونږ داسې سټوډنټس دي په دایلوکا کې چې هغه فاینانشلی ویک دي هغه چې کم دی سبق نشي ویلای د پیسو دی وجه نو مونږ ته چې کم دی د خپل واس مطابق چې څومره د تاسو واسي هغه مطابق مونږ ته سیټونه راکو نو داسې کالجز دي چې څوک مونږ ته 15 سیټونه هم روکي څوک مونږ ته شپږم روکي ایون څوک داسې وي چې 10 هم روکي چې کوم کالجونه لکه تاسو سره مرسته کوي هغه صرف تاسو نه تکړه وړ کې اخلي نو لایق ونه اخلي بالکل مونږ چې ویر شو دغه پیلا چې کوم دی مونږ خبره وسه کېږي 15 بیس وسه کېږي چې یاره سر مونږ ته به 10 سیټ روکوي چې په هغه به مونږ ته دا کنډیشن نه ګرځي چې یاره دا وړ کې چې کم دی ټیلنټډ نه وي زه نه اخلم مونږ ته چې کم سیټونه هغه افر کېږي هغه مونږ پروپر انټرویو اخلو او ټیسټ اخلو د انټرویو او د ټیسټ نه بعد چې کم دی وړ کې پسې بیک گراوند مونږ چیک کوو چې فاینانشلی دا وړ کې ویک دی کنه دی چې مونږ ته پته ولګي د پرنسپلز نه چې کم د دو سکول وي په کم سکول نه سبق ویلوي هغه پرنسپل نه هم معلومات وکړو دا شونته چې کم دی هغه کم فیملی دو وسا ټچ ریلیټډ کم ریلیټیو دی هغه نه هم معلومات وکړو چې دا وړ کې مونږ په دا سیټ باندې کوو آیا دا وړ کې د سیټ قابل دی کنه دی آیا دا وړ کې فاینانشلی پور دی کنه دی مونږ دا سپورټ کوو که سپورټ کې نه کوو نو کوم مونږ لا ریلیټیو یې پرنسپل یې کم دی هغه مونږ ته وی چې دا وړ کې فاینانشلی وکی ویک دی دا وړ کې تاسو کو
کو نه هغې نه بعد چې کوم دی هغه وړکی موږ چې شوټ له ورکوو. درته وایي چې د تقریبا په څومره تعداد کې سټوډنټس په تاسو اوسه پرې هغو مطلب فنډ سپانسر کړي دي هغو مرسته هم کړې بالکل د 2014 نه 15 نه ونسه اپ ټو 2020 پورې الحمدلله هر کول چې کوم دی مو د ته وویل په ایډوانس کې هم چې یاره موږ مور دین 100 سټوډنټ دا په کالجز کې فری اف کاسټ کوو دا شونته 70 سټوډنټ پر ایئر چې کوم دی اپ ټو 80 سټوډنټ دا چې کوم دی موږ په د ډي آی ټي شارټ کورسز کې کوو. نو دا چې کته سو د 2015 نه اکاونټ کو اپ ټو 2022 پورې نو می بي تقریبا مور دین 1000 جوړیږي. اته لون دي چې کوم لوور کلاسز دي لکه مطلب نرسری نه وخت تر 10 پرې دا ورکو لمسه ترتیب وسکل کړي د دوه د پر اصل کې په سکولونو کې چې کوم دی مونږ کانټیکټ موستلی نه دی کړی ځکه چې اکثر له د مسالې درومي چې وړ کې چې کوم دی یو سکول یې نه وي خو وي چې مونږ دا سکول نه دی خو مونږ د سکول له درومو. دوه نمبر خبره دا ده چې ویډ کې کا پور وی هغه پرایویټ سکول ته لوټ شي نو پرایویټ سکول نور مراعات هم داسې وی چې هغه ویډ کې کېدای شي برداشت کوی نه شي. نو دی وجنه چې کم دا لوور کلاسز دی فرام 1 to up to میټرک چې کم دی نو هغه ته موږ دومره توجه ځکه نه دوی ورکړي چې هغه بیسیک وجه دا ده چې کا یو ویډ کې ز فاینانشلی بیسوره دی او هغه ز پرایویټ سکول ته بوزم نو پرایویټ سکول داسې دی چې په هغه کې نورې خرچې هم دی هغه ایډمیشن شو کتابونه شو داسې نورې کمې خرچې دي هغه هم ایکسترا وینو دی وجه ویډ کې یو تر برداشت کوی نه شي. نو دا نور چې کم د کوم ولا کم داسې مشرون دي چې هغه فاینانشلی خدي نو موستلی چې کم دی بیا یې هغه سپانسر کی. اخیری کې څه پیغام لري بس کوم له زه سپیشلی دا پیغام ورکم چې د الوکې ترقی چې کم دی او امن هغه الر درومي چې کله الوکا د موږ سره ایجوکیټډ وي او موږ هر یو کس چې کم دی په زړه کې دا خواهش پیدا کو او دا چې کم دی جذبه پیدا کو چې خپل بچو سره چې کم دی فاینانشلی دا څنګه ایجوکیشنلی په هر لحاظ ته کومه منډه تر له هم کېږي هغه موږ د خپل الوکې د ویډ کې سا وو ځکه چې ډیر داسې ویډ کې شته دی موږ په خپل لیدلې دي موږ ته چې کم دی ریکوست شوی دی چې هغه سره د انټی ټیسټ د اډمیشن فیس نه وي ایون هغه انټی ټیسټ کلیر کوي شي او د اډمیشن د فیس دی وجه هغه میډیکل ټیسټ لا انجینیرینګ ټیسټ لا اپلای ونه کی او د هغه دی وجه چې کم دی هغه ویډ کې د میډیکل او د انجینیرینګ یونیورسيټي نه بوته شي. نو زه به خپل قوم ته دا ریکوست وکم چې ری څومره دی موږ د کوم استطاعت ولا خلق تی واسطه شته دی وزدور دی خو مخو چې داسې د ایجوکیشن په لحاظ سره ریکوست وته کیږي نو هغه چې کوم دی دا ویډ کې سپانسر کوي. ډیره مننه قدرمنو حیات سے پروسه موجوده انجینیر حیات سے چکم سابقہ د بی ایس باړ ایجوکیشن سوسایټي صدر پته شوی او واقعي خبره دا چې کله د زړه یو کس ریچارج شي یو چې کوم دی مندورا یو آنست مرګري سرغون شي نو واقعي کله یو کډیر وي خو د لوکي خدمات کوي شي وو کله چې کس آنستلی لګوي نو ته سوچ کوي چې 2015 نه 22 کې دو مسلسل پاتې شوی نو الله تعالی دغه د سوچ او د فکر نور هم مضبوط کړای چې خلک وچې شي کله چې خلک په غلط سوچ په لالچ باندې روزي نو هایت کلام دی وکول دونه زیات نشي چې لداینو باړه ایجوکیشن سوسایټي واقعي چې نن سبا کم یو سټوډنټ هم کسه کم یو ټیچر پرنسپل دا ټول په دغه باندې دا یقین لري چې پاکستاني مونږ کې د خدمت کراوه الله له وکي چې په قوم کې نور هم د خلکو ریچارج چې هغه په مختلفو طریقو سره صحت کې تاسو په نور میدانونو کې د خلکو مرسته وکړي خلکو له فائدہ ورسیږي ان شاء الله راتلونکي مرکو سره بیا ملوي تر هغه د الله په امان